بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران رکو نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بشکها کسان چې کفر کړی دی لن تغني عنهم اموالهم هرگز بلری نکړي شي د دوی نه مالونه د دوی ولا اولادهم من الله شيئا او نه د دوی اولاد د الله د عذاب نه هیڅ پتی لري نکي. واولئک هم وقود النار او دا کسان چې دوی خشاک د اور دی کدأب آل فرعون د دوی حالت پشان د فرعونیانو دی. والذین من قبلهم او د هغه کسانو چې مخکې دي د دوی نه کذبوا بآیاتنا دروغ وګڼل آیتونه زمونږه فأخذهم الله بذنوبهم پس ونیول دوی الله پاک د دوی د ګناهونو په وجه والله شدید العقاب او الله پاک سخت سزا ورکوونکی دی. قل للذین کفروا ورته ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم هغه کسانو ته کفرو چې انکار کړی دی ستغلبون وتحشرون الى جهنم زرده چې تاسو به مغلوب شئ وتحشرون الى جهنم او تاسو به راجمع کړی شئ دوزخ طرف ته وبئس المهاد او ډیر بد ځای دی د اوسېدو. قد كان لكم آیة فی فئتین التقطا یقینا ستاسو دپاره نښه د عبرت وه په دوو ډلو کې کله چې منامخ شولې بدر په میدان کې د جنگ دپاره. فئة تقاتل فی سبیل الله یوه ډله جنګېدله په لاره د الله کې واخرى کافرة یرونهم مثلیهم رأی العین واخرى کافرة او بل ډله کافره وه یرونهم لیدل به دوی اغوی لره مثلیهم دو چنده د ځان نه رأی العین پسترګو لیدلو سره والله یؤید بنصره او الله مضبوطیا کوي په خپل مدد سره من یشاء چاته چې وغواړي. ان فی ذلک بشک پدې کې لعبرة لأولی الابصار خامخا عبرت دی دپاره د نظر لرونکو. زین للناس ښکلي ښکاره شوي دي خلکو ته حب الشهوات محبت د خواهشاتو من النساء د ښځو والبنین او د زامنو والقناطیر المقنطرة او خزانې جمع کړې شوي من الذهب د سرو زرو والفضة او د سپینو زرو والخیل المسومة او اسونه نخدار والانعام او ساروي والحرس او پټي ذلك متاع الحیات الدنیا دا فیدی دی دا سامان دی د ژوند د دنیا والله عنده حسن المآب او د الله سره دی ښکلی ځای د ورتلو. قل انبئکم بخیر من ذلکم ورته ووایه آیا زه خبر درکړم تاسو ته د بهتره څیز د دې نه للذین اتقوا عند ربهم دی دپاره د هغه کسانو چې تقوادار دي عند ربهم په نزد د رب د دوی جنات تجری من تحتها الانهار باغونه چې بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به یې په دې کې وازواج مطهرة ورضوان من الله او بیبیانې به یې پاکیزه او رضا به یې د الله د طرف نه والله بصیر بالعباد او الله پاک نظر لرونکی دی په بندګانو خپلو. الذین یقولون ربنا او هغه کسان چې وایي دوی چې زمونږ ربه اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا بېشکه مونږ ایمان راوړو وبخه مونږ ته زمونږ ګناهونه وقنا عذاب النار او بچ که مونږ د عذاب د اور نه. الصابرین دا خلق صبر کوونکي دي والصادقین او صادقان دي والقانتین او فرمان بردار دي حکم منونکي دي والمنفقین او خرج کوونکي دي والمستغفرین بالاسحار او بخنه غوښتونکي دي په آخري د شپو کې یعنی د چربانګ په وخت کې
شهد الله انه لا اله الا هو گواهی کړی د الله چې بېشکه د هغه نه سوا بل معبود نشته دی مګر هم هغه دی والملائکة او فرشتو هم کړی د ګواهي و اولو العلم قائما بالقسط او خاوندان د علم کم چې ولاړ دي مضبوط ولاړ دي په انصاف یعنی هغوی هم دا ګواهي کړي لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته بل معبود مگر هم هغه دی چې غالب او حکیم دی ان الدین عند الله الاسلام بېشکه دین د الله په نزد اسلام دی صرف اسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب او نو اختلاف کړی هغه کسانو چې ورکړی شوی ورته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر وروسته د هغې نه چې راغی دوی ته علم بغیم بینهم په وجه د زیاتی کولو په خپل منځ کې د ضد په خپل منځ کې ومن یکفر بآیات الله یو چا چې کفر کو د الله د آیتونو نه فإن الله سریع الحساب بېشکه الله زر حساب هغستونکی دی فإن حاجوک پس که چرې جګړه کوي ستا سره پیغمبره فقل اسلمتو ورته ووایه چې ما ځان حواله کړی دی وجهي خپل ځان لله الله ته ومن اتبعن او هغه څوک چې پیروي کوي زما یعنی هغوی هم خپل ځان الله ته حواله کړی وقل للذین اوتوا الکتاب او ورته ووایه هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی ورته کتاب والامیین او امیانو ته ناپوهو ته اسلمتم آیا تاسو ځان حواله کوئ فإن اسلموا پس که چرې دوی ځان حواله کو فقد اهتدوا پس یقینا دوی په هدایت شول وان تولوا او کچری مخې واړو فانما علیک البلاغ پس بېشکه په تا باندې پیغام رسول دي والله بصیر بالعباد والله پاک کتونکی دی خپلو بندګانو ته یعنی ټول معاملاتو ته الله ګوري په دې رکوع کې الله رب العالمین یهودو ته مشرکینو ته منافقینو ته نصاراو ته ټولو ته الله رب العالمین فرمایي چام چې کفر کړی دی که هغه په هر ډله کې دي خو کافر دي نو الله فرمایي چې دا مالونه او دا اولاد من په کار را نشي د الله په مقابله کې او دا ټول به د اور خشاک شي څوک هم چې شرک کوي او الله فرمایي فرعونیانو حالت ته ور یادوي چې دوی حالت په شان د فرعون خو هم ځان ته سوی ځان ته معبود وی په خلکو باندې به خپله بندګي کوله که نه به ځان د پاسه خو څوک منو نه د هغه حکم به چلیدو سوچ کوئ که نه چې څوک د چا به چوړې حلالۍ دی نه بل غټ ظالم کیدی شي که نه حکومت چلی نو الله رب العالمین ورته فرمایي وایي زر دوی ته ووایه قل للذین کفروا ستغلبون زر به تاسو مغلوبه شئ او تاسو به جهنم طرف ته راجمع کړلی شئ نو په جنګ بدر کې بیا دغه شانتیا پیشنګویي د الله دا پیشنګویي ایتونه چې وه بالکل واضح شو مسلمانانو ولیدل کفارم ولیدل که نه پیشنګویانې ثابته شوې نو خبره دا وه چې مسلمانان الله فرمایي که نه چې دوی کافرانو ډله کله د مسلمانانو څخه په جنګ بدر کې اولنی د مسلمانانو د کافرو جنګ و چې کله دا منامخ شول د مسلمانانو 314 کم و بیش تعداد و او د کافرو تعداد 1,000 و نو 300 چې دی خو الټا لکه یو په درېچن شو خو سترګو دوچن لیدل که نه لکه په ښکاره یې پته لګېدله په ډاګه چې د کافرو تعداد ډېر دی د مسلمانانو نشته او ابتدایي منظر داسې و که نه چې د کفارو داسې هغو خو ځان له یو هر چا سره توره په لاس کې وه زموږ د دې سره مسلمانانو سره دغه وی چا لښته راغستې وه او په شمار تورې وې په شمار هسونه وو د هغو خو هر یو کس په حد سوره او د هر یو سره توره او ټوله شپه چې هغو کوم رقص او سرور او ګانې او شراب او وینځې ګډې کړې او زناګانې او هغه هر څه هغوی د شپې وکړله بل طرف ته مسلمانانو ته وګورئ پاک نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه ټول په نفلو ولاړ دعاګانې غواړي الله دا موټې جماعت راوتی دی الله ته وله غلبه ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم له بیله خیمه ده په هغې کې ټوله شپه نبي صلی الله علیه وسلم په دعا کې مصروف دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خیمې ته راښکاره شي نو چې وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غواړي په مخ مبارک کې اوښکې روانې دي راغې
نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله رسوله بس کوي، لکه ډېر زیات ستړي شوی بس کوي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دعا غواړي، وایي یا الله دا موټی جماعت دی الله رب العالمین که دا نن ختم شو نو په د قیامته پورې به ستا نوم اخیستونکی په دنیا کې پاتې نشي. الله ته د دې مددګار شه او الله ته زاري کوي. نو وایي چې په دغه وخت کې سیهزم الجمع ویولون الدبر دا آیت وی نازل شون چې نبی صلی الله علیه وسلم د خیمې نه بهر راووتو نو د هغه په مخ مبارک باندې اطمینان و، لکه الله ولا د فتح بشارت ورکو که نه. نو خبره دا ده چې الله رب العالمین فرمایي چې خلکو ته خو د خواهشاتو د ښځو د زامنو سره زر او سپین زر او اسونه او کورونه او څاروي او پټي او باغونه او لکه دا سامان ورته ټیک ښکاري که نه. او دقې باندې ټول لکه سوچ وکړئ چې دقې نه دنیا دقې ته وایي دقې نه خلک تاویږي که نه. خو الله رب العالمین فرمایي چې د دې نه د بهتره څیز ذکر تاسو ته وکړمه د کم خلک چې تقوا اختیار کړي نو د هغوی دپاره داسې باغونه دي زما سره الله فرمایي چې بې حسابه لازواله، یعنی د دنیا په بهار پسې خو خزان راځي خو د جنت بهار چې همیشه بهاري هغه به خزان کېږي نه. الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي. پاکیزه بیبیانې به وي. ازواج مطلب ښځه د خاوند زوج ده او خاوند د ښځې زوج دی. بیا دا 16 نمبر آیت هم دعا ده، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. د دوزخ د اور نه د بچ کېدو او د ګناهونو د مغفرت دپاره. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دا هم ډېره ښکلې دعا ده، زده یې کوئ وایئ. پاک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د سیدنا ابو سعید خدري رضی الله عنه نه روایت دی، وایي چې کله جنتیان جنت ته داخل شو نو الله به دې تپوس وکړي چې تاسو اوس خوشحاله یې؟ نو هغوی به یې پروردګاره موږ به خوشحاله نه یو، هر څه تاسو موږ له راکړل. نو الله به ورته وفرمایي چې تاسو له داسې نعمت در کومه چې دې ټولو نعمتونو به د پاسئ. نو دا جنتیان به وایي چې یا الله داسې بل کم نعمت چې د دې د پاسه هم بل نعمت کیدی شي لکه. نو الله به ورته وفرمایي چې هغه نعمت زما رضامندي ده، زه اوس تاسو نه راضي شومه او زه به چېرته ستاسو نه ناراضه کېږم. لکه الله دې زموږ د ټولو د خپل رب رضا نصیب کړي. دا به څونه خوږه خبره وي الله رب العالمین د طرف نه د الله رضا. دنیا کې مونږ هم سوال کوو رب العالمین زموږ نه راضي شه، مونږ کمزوري یو، مونږ په عمل نه یو، خو رب العالمین زموږ په حال رحم کوه، مونږ نه راضي شه. الله فرمایي د دې خلکو صفت به دا چې دا به صبر کوونکي، په هر حال به صبر کوونکي، خپل خواهشات کنټرول کوونکي به وي، په سختو بیمارو خفګانونو لوږو تندو په هر څه به صابر وي، رښتیني به وي، په عمل کې به هم رښتیني او په ژبه به هم رښتیني، فرمان بردار به وي، د الله اطاعت ګزار به وي. الله چې په څوک مقرر کړي مور او پلار خاوند بچي د هغو به هم فرمان برداري په نیکۍ کې په معروف کې، دا پکې شرط دی که نه. د الله په لار کې به خرچ کوونکي هر وخت به ورکړي په سوچ کې به چې په کومه طریقه د الله د بندګانو مدد وکړم، د الله د دین مدد وکړم. او د شپې په آخري حصه کې به استغفار ویونکي، مطلب دا چې تهجد گزار به وي، الله ته به پاسي، آخري شپې کې به الله ته پاسي، زاري به کوي. بیا الله پاک په خپله دا ګواهي ورکوي چې د الله نه سوا بل معبود نشته دی. لہذا خپل عقیدې ټیک کوئ، د یو الله بندګي کوئ، د یو الله اطاعت کوئ. بیا الله فرمایي ان الدین عند الله الاسلام، د الله په نزد باندې دین چې دی صرف اسلام دی. دا دین اسلام دا داسې نظام ضابطه حیات دی، یعنې د ژوند د تېرولو داسې یو نظام دی نو چې کله دا انسان د دې دنیا دپاره او یا د دنیا او د آخرت د دواړو دپاره دا دین اسلام چې دی هغه اختیار کړي، دا بنده کامیاب شو. یهودیت او نصرانیت او دهریت او بودمت، سیک، اسلام، کمونیزم، سوشلیزم، دا ټول چې دي که نه دا مختلف خلکو جوړ کړي دینونه دي که نه، خو د الله په نزد باندې دین څه دی؟ هغه صرف او صرف اسلام دی. د اسلام مطلب دا چې د الله پاک قرآن او حدیث چې کوم احکامات دي هغې ته غاړې ښودل. بس صرف اسلام داسې دین دی چې د دنیا او د آخرت کامیابي په هغې کې ده. څومره پیغمبران چې راغلي د ټولو یو دین و او هغه څه و؟ اسلام.
شریعت چې دی یعنې د هر وخت دپاره جدا جدا خبره وه د هر امت دپاره خو دین چې دی هغه ټول یو و یو اسلام دین دی بیا الله رب العالمین دا خبره هم ښکاره کړې ده چې دا خلک ولې ډلې ډلې شو عیسایان او یهودیان او لکه نصارا دا ځان له مختلفې ډلې ولې جوړې شوې الله فرمایي چې دوی نه و اختلاف کړی و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم دې خبرې تاسو سوچ وکړئ الله فرمایي چې علم راغی کتاب وله ورکړلی شو د هغې نه پس دوی په خپل منځ کې ضد شروع کو یعنې د اختلاف د فرقواریت د دې وجه چې ده نو دا د یو بل سره ضد دی اصل وجه یې دا ده خپلې سردارۍ او خپلې څه ورته وایي د خپلې جنډې د اوچتولو دپاره او د خپل مال اسباب د ډیرولو دپاره او د خپل عزت او د جاه و جلال دپاره او د دې دپاره چې دی نو دا فرقې چې دی هغه جوړې کړلی شوې حالانکې د الله په نیز باندې یو دین دی هغه اسلام دی او پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي که دوی ستا سره جګړه کوي نو ورته وایي چې ما خپل ځان الله ته سپارلی دی او په دوی کې چې چا ځان الله ته وسپارو دغه کامیاب شول نو الله رب العالمین دی مونږ ټول په هغه صادقه مؤمنانو کې شمار کړي چې مونږ صرف د الله د رضا دپاره د الله رب العالمین اطاعت کو او د قرآن حدیث زده کو او بل ته یې ښه په خپله پې عمل کو الله دې رانه راضي شي امین ثم امین